زما عزتمند ورونو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام ډیر نږدې صحابي. کله چې الله د دوانو جهان او سردار مبارک له پیغمبري ورکړو رسالت یې ورکړ او پیغمبر علیہ السلام خپل د نبوت او د خپل د دین پرچار او دعوت شروع کړ. نړومبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیہ السلام نږدې مرګریو. لومبه اسلام پسړو کې د رسول الله مبارک باندې راوړو. بیا حضرت عثمان دا د ابوبکر صدیق صاحب ډیر نږدې مرګریو. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله ایمان راوړو اسلام قبول کو نو دا خپل مرګری حضرت عثمان کینو او د حضرت عثمان ته حضرت ابوبکر صدیق د ایمان دعوت ورک چې زمونږ هغه مرګری چې محمد نوم دی او د عبد المطلب نسې دی هغه د الله پیغمبري ورکړی ده او د پیغمبر علیہ السلام ټول صفاتونه وته ابوبکر صدیق ذکر کړل. نو الله رب العالمین حضرت عثمان لا د ابوبکر صدیق په دعوت باندې او د په مهنت باندې اسلام ورنصیب کو او په دوانو جهان سردار مبارک باندې ایمان وروړو د اسلام بیعت وسرو. ډیر لومبنو صحابو کې د حضرت عمر فاروق صاحب د ډیر مخکې مسلمان شوی دی او لومبني مسلمانانو کې شامل دي. خاندان د قریش لوی خاندان سره تعلق ساتي. د پلار نوم عفان او عثمان ابن عفان او د مور نوم ارواو. دا مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سکتر لروا. د پیغمبر علیہ السلام والد محترم عبد الله او یو وسره خور دا برغونی پیدا شوی د خپل مورنا. عبد الله سره برغونی یو خور پیدا و ام حکیم دا غینمو د عبد المطلب سے بلوروا. نو هغه د عبد الله خپل سکه خور و برغونی وسر پیدا و د رسول الله مبارک خپل سکه تروروا. دغه ام حکیم لوروا اروا او دغه اروا د عفان په نکاح کې و او دغه اروا نه الله حضرت عثمان سے پیدا کړو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر رشتہ داري کې د پیغمبر علیہ السلام د خپل سکه د ترور نوسی او د ترور د لور زوی. الله رب العالمین اسلام ور نصیب کو او الله رب العالمین حضرت عثمان لا د اسلام وروړو نه مخکې ډېر ښه اخلاق ورکړي. په مکه مکرمه کې الله پاک دې د حیا یو نمونه ګرځولې وه. په خپل باندې فرمایي او ټول قریش د دې خبرې ګواو چې حضرت عثمان د اسلام وروړو نه مخکې په خپل زمانه جاهلیت په جون کې نه چته زنا بدعملي کړې ده او نه چته شراب څکلي دي او نه چته بت ته سجده لګولې ده. دا چې کم صحابه دي د رسول الله مبارک مرګري دي خو مخکې اسلام نو کافرانو بت پرستی به کوله. مکه مکرمه خلق ټول بت پرستو بتانو ته سجدې لګولې. بدعملي به کولې. زنا په مکه مکرمه کې عامه وه. شراب عام و جواری عام و دا ټول ګناهونه اسلام نو مسلمانی چا پیژندنه اسلام لا قرآن نو را نازل شوی رسول الله مبارک ته پیغمبري نه و میلو. اس دا خلق په جاهلیت کې پراتو. نو دا یو وطن کې چې جاهلیت او جهالت خوږي ارسو پکې مبتلای او په جهالت کې او په جاهلیت کې هر قسمه بدعملي او هر ګناه عامي. لیکن الله رب العالمین حضرت عثمان صاحب دومره حیادار پیدا کړو چې وی ما تر دا خپل اسلام وروړو پورې چې زمانه جاهلیتو ګناهونه عامو بت پرستی عامه وا عیب نو خلق به فخر کو. زنا عامه وا عیب نو خلق به باندې فخر کو په زنا باندې. وی بیا ما چته په جون کې نه بدعملي کړې ده نه مې په جون کې چته بت ته سجده لګولې ده او نه مې په جون کې چته شراب څکلې دي. دا خصوصیت الله رب العالمین
په مسلمانانو او صحابو کې دو کسانو له ورکړی دی. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له هغه فرمایي چې ما په زمانه جاهلیت کې د اسلام نه مخکې چته بدعملي نه کړې، نه مې شراب څکلي دي. او یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له چې نه مې د زمانه جاهلیت کې نه بدعملي کړې ده او نه مې شراب څکلي دي، نه مې بت تسجده لګولې ده. نو دا ابتدا نه الله رب العالمین ډېر حیادار او ډېر پاک پیدا کړو. او چې بیا اسلام وروړو نو اسلام خو نورم د حیا مذهب او د حیا دین دی. مخکې نم پکې الله حیا اخو دیوا. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو لوی نمونه وګرځیدا. په مسلم شریف کې حدیث ته حضرت عائشہ صدیقہ مبارکه فرمایي وی د دوانو جهانو سردار مبارک یو ورځ د حضرت عثمان مبارک یو فرمایل چې یاره زه د داسې انسان نه حیا ولی اونکم چې دا کم انسان نه د الله فرشتي او ملائک حیا کوي. فرشتو هم د حضرت عثمان صاحب نه حیا کوله، دومره الله د حیا ورکړی و. رسول الله مبارک هم ته حیا کوله. د دوانو جهانو سردار مبارک یو حدیث دی ترمذی شریف کې شته او مشکات شریف کې مشته دی. یو صحابی رسول الله مبارک ابو ذر غفاری تقریبا نمره نه خطا نشي فرمایي وی یو باغ د مدینه منوره د انصارو په هغه باغ کې مونږ ناستو او رسول الله مبارک هم پکې ناستو او هغه باغ کې یو کویو. د دوانو جهانو سردار مبارک د کوی په غاړه باندې ناست او د خپې مبارک دی کوی ته ځوړندې کړی دي. هغه زمانه کې ګرمي وه پکې وغیره خو نو د ګرمۍ په موسم کې به خلک د اوبو غاړې ته کېناستل. اوس هم چې خلک د اوبو په خوا کې کښېني اوبه یخې وي نو عموما هلته کې موسم لږ ښه وي. نو د دوانو جهانو سردار مبارک هم دغې باغ ته راغو. باغ کې سور هم د مزېدار یخ او یو کوی دی نو کوی کې دننه اوبه وي نو د کوی د خوا ته چې انسان ودرېږي نو یخ بړاس ترې راوچتېږي. نو د دوانو جهانو سردار مبارک د کوی په غاړه تشریف فرما شو کېناست او د خپې مبارک دی کوی ته داسې ځوړندې کړی وي او دا خپل پرتوګ او دا لنګ یې راوچت کړی و. دا لاندې خپې دا سپینې چې ورته موږ ښکایو نلي دا نلي یې ښکارېدل دی کلو کړو پنسۍ یې پورته کړې وې یخ هوا پې لګېده. دې دوران کې د باغ دروازه وټکېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي څوک دی وی حضرت ابوبکر صدیق دی اجازت ولا ورکې ابوبکر صدیق صاحب راغ را دن نشو. چې را دن نشو پیغمبر علیه السلام دقه رنګې ناست دی خپل حالت باندې چې څنګه ناست او مغه رنګې ناست دی. ابوبکر صدیق راغی سلام یې واچو او د کوی په غاړه رسول الله مبارک سره کېناستی ده چې څنګه د دوانو جهانو سردار مبارک خپې ښکته کړی دی هغه هم کوی ته خپې ښکته کړې. دې دوران کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم دې باغ ته را دن نشو. د دوانو جهانو سردار مبارک بیا همغه رنګې ناست په خپل حالت باندې. حضرت عمر صاحب چې راغی هغه هم د دوانو جهانو سردار مبارک باندې سلام واچو یو ځای ورسره د کوی په غاړه باندې کېناست او هغه هم کوی ته خپې ښکته کړې. دې دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغی. چې راغی څوک دي صحابه ورته وی د الله رسول حضرت عثمان دی. عثمان راغی د دوانو جهانو سردار مبارک زر نیخ کېناست او د خپل پنسي او د خپل لنګ مبارک یې ښکته کړه خپې یې پټې کړې. عثمان صاحب چې راغی سلام یې واچو او مجلس کې کېناست. لږ ساعت پس یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ وی د الله رسوله مجلس کې تشریف فرماوې لنګ مبارک موچت کړو. حضرت ابوبکر صدیق راغی تاسو د خپل هیئت نه او نه خوځېدې خپې مبارک هم پټې نه کړې او نه رانیغ شوې وه چې څنګه ناست همغه رنګې پاتې شوې. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی نو چې هغې رالل هم تاسو خپل هیئت بدل نه که نه کېناستې رانیغ شوې نه مو خپې پټې کړې نه مو لنګ ښکته که همغه رنګې په خپل حالت برقرار پاتې شوې. او چې کله حضرت عثمان را دن شو نو د الله رسول تاسو رانیغ شوې کېناستې دی او لنګ مبارک هم ښکته که خپې هم پټې کړې دا ولې. نو د دوانو جهانو سردار مبارک وفرمایل وی حیاء من عثمان دا خپې مې ځکه پټې کړې چې د حضرت عثمان نه حیا راله.
حضرت عثمان له الله داسې حیا ورکړې وه، دومره پاک دامني الله ورکړې وه چې د دواړو جهانو سردار مبارک پم د هغه مخکې د هغه نه حیا کوله. ولې په هغه باندې د حیا دا صفت ډېر غالب و. نو د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر په راتګ رسول الله مبارک نه خپلې جامې سمې کړې او نه خپلې خپې پټې کړې، لیکن چې حضرت عثمان صاحب راښکاره شو فوراً د دواړو جهانو سردار مبارک کېناستېده او خپل لنګ او جامې یې برابر کړې او خپل خپې مبارک یې پټې کړې. یاره حضرت عثمان ډېر حیادار دی، اسې نه ما داسې حالت کې وویني چې زما خپې ښکاره دي، لنګ مبارک مې اوچت دی. نو حضرت عثمان د حیا ور نشي واپس لاړ نشي. بعد انسان چې حیاداري او یو مجلس تراشي او الته داسې بیکاره غوندې بېهوده کار شروع وي، نو حیادار انسان هغه مجلس نه پاسې روان شي. نو یاره حضرت عثمان واپس نشي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک د هغه د حیا دومره خیال ساته، دومره الله پاک دې حیادار پیدا کړو. بیا چې د رسول الله مبارک باندې ایمان وروړه او مسلمان شو، نو رسول الله مبارک یې ولور و حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها مکه مکرمه کې دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه پیدا و او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم نمبر لور و. مشره لور حضرت زینب و او دا دویم نمبر لور حضرت رقیه و. نو دا حضرت رقیه رسول الله مبارک حضرت عثمان صاحب ته په نکاح باندې ورکړه. د ترون رسیم دی، خپل خاندان سړی دی، حیادارم دی او الله رب العالمین حضرت عثمان صاحب لا ډیر مال او دولت هم ورکړو، ډیر سخیمو مالدارم او لوی تاجر او تجارت په کو د کپړې او د نور غلی د شام نو د یمن نه به د دې لوی تجارت کو. الله رب العالمین ولا پاغه کې ډیر حلال روزي ورکړي و. نو حضرت رقیه او رسول الله مبارک په نکاح باندې ورکړه. خدا قریش خلق خو ظالمان، رسول الله مبارک سره تکلیفونه ور رسول، صحابو ته هم تکلیفونه ور رسول. نو حضرت عثمان صاحب تم خپل خاندان خلکو تکلیفونه ور رسول شروع کړل او د دې یو ترو ډیر بدبخت او ظالم سړیو ته کله ته خبر شو چې د عثمان خو ایمان وروړي دی، مسلمان شوی دی، نو دی په پړو باندې کلک وتاړو او ډیر زیات په واخه او هغه وو ته وی چې سو پورې د خپل دین نه پرې خو دی، نو سپړم دی نه زنجیرونو نه، نو په زنجیرونو به تړلیو او واخټه کو به خوراک به نه ورکو، ډیر ظلم او ډیر زیاتې به وسره کو. نو چې حضرت عثمان صاحب دغه تکالیفونه ډیر تنگ شو، برداشت نه بار شو. نو رسول الله مبارک بعضو صحابو ته په مکه مکرمه کې اذن کړو، اختیار یې ورکړو که تاسو د مکې نه ځئ په خپله خوښي او هجرت کوئ، نو د مکې مکرمې نه د دریاب نه پورې غاړه د حبشې علاقه و د افریقې او د هغه ځای بادشاه هغه ډېر عیسایي و خپله باندې، خو ډېر منصف او ډېر عادل انسانو، نیک سړی و، ظالم نو، ظلم به نه کو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی که څوک مکه پرې ښودل غواړي او هجرت کولی شي نو لاړ شي حبشې ته هجرت وکړي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم ډېر پریشان شو، رسول الله مبارک لراغه او د پیغمبر علیه السلام نه اذن وغوښته او حبشې ته هجرت وکړو او ځان سره خپل بیبي د رسول الله مبارک لور حضرت رقیه بوتله. نو چې هجرت یې وکړ رسول الله مبارک او فرمایل وی مخ پز مکه په دنیا کې د آدم علیه السلام نواله تر اوس ساعته پورې چې یو سړی د خپل خاندان او د خپل ښځې او د بچو سره د خپل وطن نه هجرت کړی دی، نو لومبنی حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د خپل بیبي او د خپل وراره لوط علیه السلام سره یو ځای د خپل علاقې نه هجرت کړو، شام ته تلو. او د ابراهیم علیه السلام نه پس چې د مخ په ځمکه باندې یو مسلمان د دین د خاطر د پاره هجرت کړي او خپل وطن یې پرېښی د خپل ښځې او بچو سره، نو هغه حضرت عثمان دی. نو په دنیا کې د رسول الله مبارک د وینا مطابق د آدم علیه السلام نواله تر د پیغمبر علیه السلام د زمانې پورې دویم نمبر لوی مهاجرو د الله په لار کې هجرت کړی دی. خپل بیبیم ځان سره بوتلې وه او په خپل ملاړ او حبشې ته منتقل شو. باقی زندگی د ټوله په حبشه کې تیره کړې ده چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک
مدینه منوره ته هجرت کو مدینه شریفه تراغه او هجرت د مدینه مبارک شروع شو ټول صحابه را منتقل شو حضرت عثمان صاحب خبر شو نبی حضرت عثمان صاحب د حبشه نراغي ډایرک مدینه منوره ته او مدینه منوره ته هجرت کو نو په صحابه کې دتا ذل هجرتین هم ویل کېږي دوه هجرتونه کړې دي یو هجرت د مکی شریفه نه هغه حبشه ته کړو او دویم هجرت بیا د حبشه نه مدینه منوره ته او باقی زندگی بیا مدینه منوره کې تیر کړې ده کله مدینه شریفه تراغه نو د بدر په جهاد کې چې کله رسول الله مبارک د بدر جهاد لته نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم په جهاد کې روان شو لیکن د دې بیبي حضرت رقیه دا بیمار و نه جوړه و رسول الله مبارک لور دا نو چې بیمار و نو د دوانو جهانو سردار مبارک وته وی ته په کلی باندې پاتې شمو سره مزه لکه اول خو دا بدر دا تک د جهاد د پاره نو تاسو به د بدر واقعه اوریدلی رسول الله مبارک چې د مدینه منوره نه ته نو په دې نیت باندې ته د ابو سفیان لخر د شام نه روانو چې یاره موږ د ابو سفیان په دې قافله باندې حمله وکړو او د اغینه با کسان گرفتار کو خو یو څو کسان ولس اتلس کسان نو دا غي د پاره دومره د لوی لخر ضرورت نو اخو بیا رستو الله پاک یو نظام داسې برابر ک چې هغه قافله د ابو سفیان بچ شو او د مکی شریفه نه د ابو جهل په مشرۍ کې لوی لخر راغی او بیا جهاد د بدر شو نو حضرت عثمان صاحب چې روانېدل نو رسول الله مبارک ایثار ک چې ته موږ سره مزه یو خو وړه قافله د ابو سفیان لک کسان دي د موږ مرګري ډیر یو دوی ماده چې رقیه بیمار ده او د اغه د تیمارداري او د مریض خدمت ته جتی د اغه د خدمت څوک نشتا بچیم نشتا او رونم نشتا زیپلارم زم په سفر باندې ما مور خدیجه نشتا یو خاوند دی او هغه ته نو کوتم موږ سر په سفر د بدر باندې زی نو هغه د مرض کې د بیماری کې دا او بیمار خدمت ته اجتمن دی د هغه د خدمت څوک نشتا نو ته پاتې اتفاقی طور چې رسول الله مبارک او صحابه بدر تلاړل او جهاد لاړل په دې دوران کې حضرت رقیه وفات شو بیا حضرت عثمان صاحب د هغه جنازه او رسول الله مبارک په کلی باندې نو او هغه دفن کړه نو چې رسول الله مبارک د بدر نه واپس راغی تاسو کو چې لور می څنګه ده حضرت عثمان صاحب ته حضرت تاسو د تک نفس هغه بیماری کې وفات شو او ما ولا جنازه او تدفین کړي دي رسول الله مبارک ته مخکنه اندازه کېدا نو زکه دي ایثار کو خودی حکمن په بدر کې شامل لې رسول الله مبارک چې د بدر کوم مال غنیمت او ته ملو شو هغه مال غنیمت کې رسول الله مبارک حضرت عثمان له باقاعده ایثار ور کړي و دغه حضرت عثمان د رسول الله مبارک په حکم پاتې شوی هغه په خپل جهاد د تیار او روانو لیکن د دوه جهانو سردار مبارک ایثار کړو بیا د هغه پس د احد په جهاد کې د رسول الله مبارک سره شریکو او هغه کې پیغمبر علی السلام سره جهادونه کړی او چې کله د بیبي وفات شو حضرت رقیه نو د پیغمبر علی السلام یو بل لوروا دریم نمبر لوروا ام کلثوم اغلا واده شوی نو اپ کور باندې و نو د دوه جهانو سردار مبارک وتا غدوی ملورم په نکاح باندې ورکړه نو چې دوی ملوري ولا په نکاح ورکړه نو صحابه به حضرت عثمان ته ذو النورین بیاوي ذو النورین ذو په عربی کې په معنا د صاحب راځي او نورین دا د نور تسنیه ده معنا یې دا ده اے د دوو نورونو صاحب خاونده دو نورونه د الله درکړي دي یو نور د رسول الله مبارک یو نور د حضرت رقیه او دویم نور د پیغمبر علیہ السلام دویم نور ام کلثوم دا نو صحابه و تزن نورین وی د دوو نورونو صاحب او خاون حضرت عثمان او دا منقبت په ټول کائنات کې الله حضرت عثمان لور کړی دی پر د پنیکا کې د یو زمانه د یو لوی پیغمبر او د رسول دو لوریانه په نکاح کې پاتې شوی دي دا په ټول کائنات کې د چا په نصیب هم نه رسیدلې دا صرف د حضرت عثمان سے په نصیب باندې رسیدلې او عجیب اتفاق داو چې دا ام کلثوم د رسول الله مبارک دا دویم لور دام بیا وفات شوی د پیغمبر علیہ السلام په جون باندې په نهم کال له هجرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله حج لا ابو بکر صدیق سے اولېګو په خپل حج لا نړ
نو په هغه کال باندې دا وفات شو ام کلثوم. بیا رسول الله مبارک جنازه وکړه او په جنت البقیع کې دفن شو. نو بل لور د پیغمبر علیه السلام بیا پیغله نه وفاتې، حضرت زینب هم هغه واده شوې وه او حضرت فاطمه کشره لور هغه واده و د علي صاحب په نکاح کې وه. نو حضرت عثمان رسول الله مبارک راوغوسته ورته وویې عثمانه که چېرته زما بله لور هم وې که نه هغه مې په نکاح درکړی وي خو بله لور مې شته نه، که دي هغه واده دي پیغله لور مې بله نشته. د ما عزتمندو دا ډېر لوی منقبت دی. دا ولې الله ورکو حضرت عثمان؟ خو دا منقبت الله ورنصیب کو خو په هغه کې څه خپل کمال و. هغه کمال د حضرت عثمان هغه د هغه حیا وه، هغه د هغه پاک دامني وه، هغه د رسول الله مبارک سره مینه او محبت او عشق او د اسلام او د دین کلک تابعداري وه. د پیغمبر علیه السلام کلکه مرګرتیا کړې وه او الله پاک ورله لویه سخا ورنصیب کړې وه. په هره موقع کې د سخا کارنامې کړې دي. د دواړو جهانو سردار مبارک یو ورځ د تبوک جهاد اعلان وکړو چې تبوک ته جهاد لزو. او هغه وخت کې صحابه چې کوم جهاد لتل پیغمبر علیه السلام سره، نو هغه چې کوم دشمن هغه ډېر زورور و، د روم بادشاه او قیصر روم، او هغه ډېر سپر پاور و لکه نن سبا دور کې چې امریکا یادېږي یا روس یادېږي. دقه رنګې په هغه زمانه کې د روم یو ډېر لوی سلطنت و. عیسایانو دا روم دا بادشاه قیصر هم عیسایو. نو دغه طرف ته رسول الله مبارک ته نو صحابه لګو او سفر هم ډېر زیاتو او غربت هم ډېرو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک د صحابو نه د جهاد د پاره ډېر لوی تعاون اپیل وکړ چاندې د پاره چې جهاد لزو چې د چا څومره وس کېږي طاقت کېږي لږ تعاون وکړي. ځکه ډېر صحابه داسې وو چې هغوی جهاد ته تیار وو خو هغوی سره د جهاد سامان نه و، توره ورسره نه وه، اس ورسره نه اوښه ورسره نه وه. لکه جهاد چې کې خو توره غواړي، نیزه غواړي، اس غواړي، بلا مزل. نو صحابه وو هغوی تیار وو جهاد ته خو اسباب نو سامان نو. نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته ووې که چا سره زیاتی ساماني هغه خپل ملګري له ورکې، که چا سره پیسې وي راوړی چې په هغې باندې د جنګ دپاره وسله والو، اسونه پې والو. حضرت عثمان صاحب په هغې کې ډېر لوی تعاون کړی. سل اوښانې ډک د سامان راوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې ودرول. د الله رسوله دا سل اوښې او د غلی ډکو د خوراک سامان پیو. لکه جهاد کې چې مجاهدین بوزي د خوراک انتظام به موله کې. د الله رسوله دا سل اوښې د غلی ډکې د ماله طرفه جهاد کې قبول کا. رسول الله مبارک وی نور تعاون وکړي. حضرت عثمان صاحب نور سل اوښې ډکې راوست. د الله رسوله دا نور سل مې راوستې. د دواړو جهانو سردار مبارک نور ترغیب ورکړ. حضرت عثمان صاحب سل اوښې نور راوستې. 300 اوښې خوله لري زما عزتمندو. 300 اوښې هغه د سامان او د خوراک او د غلې ډکې او د هغې نه علاوه نغد پیسې یې راوړې. پیسې یې داسې نه وې راوړې چې په لاس کې راوړې. لوی په لمن کې اشرفې راغشتې وې. اشرفې د سرو زرو روپۍ ته وایي. د سرو زرو روپۍ وې او دا لمن یې ډکه کړې وه، دا لستوڼو کې اچولې وې او د پیغمبر علیه السلام مخې ته یې راوړې په مسجد نبوي کې. او هغه اشرفې د پیغمبر علیه السلام مخې ته وغورځولې. لمن یې وڅنډله، لستوڼ یې ورته وڅنډل. د الله رسوله دا د الله په لار کې قبول کا. د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله شو. صحابه وایي چې موږ دومره پیغمبر علیه السلام په مخ خوشحالي په جون کې نه دی لیدلې چې په دغه وخت کې څومره خوشحاله شو. او دا پیسې به پیغمبر علیه السلام د لاس کې راغشتې د اشرفې او داسې اوچتولې به او داسې به نوستلې او وی به بخ بخ خوشحاله. او د عربۍ لفظ دی لکه موږ پښتانه وایي واح واح بخ بخ رسول الله مبارک. او بیا به وی عثمان د پاره جنت واجب شو. عثمان جنت وګټ او بیا حضرت عثمان ته وی ای عثمانه نن نه پس چې ته څه کول غواړې کوه. تا د پاره الله د جنت فیصله وکړه. تا به الله جنت ته بوځي که ته هر څنګه عمل کې تاله مکمل اختیار دی. دومره لوی منقبت او دومره لوی شان حضرت عثمان صاحب له الله ورکړی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو نو د حضرت عمر صاحب دا شهادت نه پس حضرت عمر صاحب په خپل جون باندې د شپږو کسانو شورا مقرر کړی و. یو منبر حضرت عثمانو، بل منبر حضرت علیو، بل منبر حضرت زبیرو، بل منبر حضرت طلحو،
عبدالرحمن ابن عوف او سعد ابن ابي وقاص دا شپږ صحابه حضرت عمر سے د دې کمیټي جوړ کړه او صحابو ته اعلان وکړ چې زه کله وفات شم نو دا شپږ کسان به مشوره وکړي او میټینګ به وکړي او دې شپږو کسانو چې په چا باندې صلاح رااله هغه به زما د مرګ نه پس تاسو امیر او خلیفه. نو دغه شپږو صحابو د حضرت عمر صاحب د شهادت نه پس شورا وکړه، میټینګ یې وکړ او د شپږو واړو صحابو حضرت عبدالرحمن ابن عوف له اختیار ورکړ چې بس موږ مشوره وکړه خو تعالی اختیار درکړ چې ته موږ کې څوک امیر منتخب کړي نو بس ای باندې به موږ راځي. نو حضرت عبدالرحمن ابن عوف یو 3 ورځې مهلت واغشته او صحابو سره پټې پټې مشورې وکړې او بیا راغی او د رسول الله مبارک په جمعات کې اعلان وکړ چې ما د صحابو په مشاورت باندې او د شورا په مشاورت باندې حضرت عثمان صاحب د امارت او د خلافت اعلان کوم. ټول صحابو اتفاقی طور حضرت عثمان سره په خلافت باندې بیعت وکړ، حضرت عثمان صاحب خلیفہ شو او د دوالو جهانو سردار مبارک د خلی مبارک نه مخکې ډېرې پیشنګویې صحابو ته ملو شوې وې. مخکې نه ورته معلومه وه چې دغه ترتیب باندې به اول ابوبکر صدیق صاحب بادشاه وي، امیر به بیا به حضرت عمر بیا به حضرت عثمان صاحب. ځکه رسول الله مبارک په جون باندې داسې ارشادات فرمایلو، داسې خبرې کړې لکه رسول الله مبارک یو ورځ صحابو ته فرمایل وی ما بیګا یو خوب ولیدو، وی څه خوب دی ولید الله رسوله د دوالو جهانو سردار مبارک وته فرمایل وی خوب می داسې ولیدو چې یو نیک سړی دی او ابوبکر صدیق راغی او د هغې نیک سړي لمنې ونیوه. بیا یو بل دویم راغو حضرت عمر او چې عمر راغی نو هغه د ابوبکر صدیق لمن ونیوه او بیا لږ ساعت پس حضرت عثمان راغی، حضرت عثمان د عمر لمن ونیوه. داسې ناشتا خوب مې وکته. صحابه چې مجلس ختم شو نه یو بل سره وی الک وی دا خو عجیبه خوب دی د پیغمبر علیه السلام، وی دې نه خو صفا معلومیږي دا نیک سړی خو رسول الله مبارک خپل ځان یاد کو او دا ابوبکر چې د لمن ونیوه د دې مطلب دا دی چې د رسول الله مبارک د وفات نه پس به ابوبکر صدیق خلیفه او عمر چې راغی او بیا د ابوبکر لمن ونیوه نو د دې مطلب دا دی چې د ابوبکر صدیق نه پس به عمر فاروق خلیفه د وختي او حضرت عثمان چې بیا د عمر لمن ونیوه. د دې نه خدا معلومیږي چې په 3 نمبر به امیر المؤمنین د صحابه هغه به حضرت عثماني او بقرنګ الله پاک وکړه. اول امیر ابوبکر صدیق بیا حضرت عمر منتخب شو او 3 نمبر باندې حضرت عثمان صاحب امیر شو. 12 کاله 12 ورځې کم حضرت عثمان صاحب خلافت کړی دی او د مسلمانانو مشري کړی ده. عمر صاحب چې کومه علاقه فتح کړې وه هغه علاقه یې کنټرول ساتله او د هغې نه علاوه ایران او د فارس علاقې دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې بیا فتح شوي دي. د مصر نه اخوا د افریقي ممالک دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شو. د روم علاقې چې هغه د ترکو پورې چې قسطنطینیه ورته وایي دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شوې. نو د حضرت عثمان صاحب په دور کې چې عمر صاحب څومره علاقه باندې حکمرانی کړې وه هغې په ډبل زیاته کړه، د افغانستان د کابل پورې او زمونږ د پیښور د علاقې پورې د حضرت عثمان صاحب حکمرانی را رسېدلې وه. دې طرف ته او د ازبکستان طرف ته چې کوم ماوراء النهر نن سبا ته ازبکستان او تاجکستان وایي دغې علاقې پورې او اخوا در ترکي پورې او د قسطنطینیې پورې او افریقې پورې په دې ټول علاقه باندې یو شان د حضرت عثمان صاحب خلافت او بادشاهي وه. لیکن په آخره زمانه کې حضرت عثمان صاحب ته لږ بغاوت جوړ شو. بعد د مصر خلکو د حضرت عثمان صاحب نه بغاوت وکړه د حکمرانۍ نه او څه داسې خبرې بانې یې جوړې کړې چې رالل او د حضرت عثمان صاحب د کور نه ګیره واچوله او حضرت عثمان صاحب ته وی چې ته به بادشاهت پرېږدې، ته به د خپل امارت پرېږدې او د خپل بادشاهي پرېږده. ابتدا یې داسې وشوه چې حضرت عثمان صاحب د رسول الله مبارک یو ګوتمه وه، پیغمبر علیه السلام به هغه په ګوته باندې اچولې وه او په هغې به پیغمبر علیه السلام مهر لګو. هغه زمانه کې د مهر رواجو نو ګوتمه ولا صحابو جوړه کړې وه. رسول الله مبارک چې به خط لیږه نو هغه ګوتمه به د مهر دپاره استعمالوله، صحیح کې به وواله او هغه به کاغذ باندې ولګوله. یاره دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو، هغه مهر او هغه ګوتمه ابوبکر صدیق ته میلاو شوه ځکه هغه بادشاه و.
نو بیا ابوبکر صدیق صاحب سره په ګوته باندې چولې وه او د مهر په ځای استعمالوله او چې ابوبکر صدیق صاحب وفات شو نو حضرت عمر صاحب ته میلاو شوه او چې حضرت عمر صاحب شهید شو نو هغه مهر حضرت عثمان ته میلاو شو نو عثمان صاحب سره هغه ګوتمه وه او هغه مهر به یې لګو نو یو ورځ مدینه منوره کې یو کوی دی بیرې اریس ورته وایي د هغې په غاړه باندې ناستو نو انسان چې خبرې کوي دا ګوتمې اچولي د بعضو خلکو عادت دا ګوتمه په دې ګوته کې تاوي کله یې وباسي بیا واچي دې ګوته کې تاوي نو حضرت عثمان صاحب هم لګیو دا ګوتمې دې ګوته کې تاوله ناګهانه د لاس نه هغې کوی کې پرېوته چې کوی ته پرېوته ډېر زیات پریشان شو دا خو د رسول الله مبارک د لاس نښه ده او دا خو ماته په نمبر پاتې شوې ده د مشرانو نه نو هغه کوی دی هغه اوبه راوویستې او کسان یې راوستل کوی یې مکمل راوزنځاو دومره پورې راوزنځاو چې د کوی نه لاندې خټې په بالټو او په مشکیزو باندې خټې هم ترې راوویستې مکمل دا کوی یې راپاک هغه ګوتمه حضرت عثمان صاحب ته میلاو نه شوه بس د هغې ګوتمې روکېدلي او د هغې نه پس د فتنو را شروع کېدلي حضرت عایشه صدیقه حضرت عثمان صاحب حضرت علي صاحب دا ټول صحابه هغه زمانه کې جمدي و حیاتو دا ټول پریشان و چې د رسول الله مبارک دا ګوتمه الله غیبه کړه نو چې دا غیبه شوه اوس په وبا او څه فتنه به راځي او واقعتا همغه رنګې وشوه لومبنۍ فتنه شروع شو د مصر نه او د مصر نه یو 700 باغیان رالل او د حضرت عثمان صاحب د کور محاصره وکړه او حضرت عثمان نے مطالبه وکړه چې ته خپل حکمرانی او بادشاہت پرېږده او ته دغه شه بل کس ته دا بادشاهي حواله کو دا پرېږده حضرت عثمان صاحب صحابه راغونډ کړل او دې کې ډېرې خبرې دي خو هغه مناسب نه دي چې اوس کوم ټیم هم کم دی او د صحابو په مشورو باندې حضرت عثمان صاحب هغه صحابو ته چې مشوره وکړه نو هغه ویل زه خو بادشاهت پرېښودو ته تیار نه یم امارت نه پرېږدم رسول الله مبارک ما ته په خپل جون فرمایلی دي چې ای عثمانه تا ته به الله پاک په آخر زمانه کې یو کمیس در په غاړه کوي خلق په د بیا په آخر وخت کې دا کمیس وباسي دا کمیس وباسه ای عثمانه ګوره دا کمیس ونه باسي دا وکلک ساتې ځان سره صحابو ته وی ما ته رسول الله مبارک چې دا فرمایلی دي د دې کمیس مطلب دا امارت او خلافت چې آخر زمانه کې به دا اعمال الله را کوي بیا به خلق مانه په زور وباسي دا باغیان راغلي دي او مانه مطالبه کوي چې دا بادشاہت پرېږده حکمرانی پرېږده ما ته رسول الله مبارک فرمایلی دي دا کمیس په نو باسې نه به پرېږدې نو زه دا کمیس او دا خلافت پرېښودو ته تیار نه یم بیا ورته حضرت علي صاحب وفرمایل او نورو صحابو انصارو چې تا سره خو ظلم کوي په ده باندې د اوبم باندې کړی وي حضرت عثمان صاحب اوبو پرېښودو ته به هم سکو ته به هم نه پرېښوده او د کور نه بار به هم نه پرېښوده 19 ورځې 17 دن ډېر وخت دا د حضرت عثمان د کور نه دی محاصره کړې وه نو علي صاحب او نور د مدینې انصار ولا رالل حضرت ابو د عایشه صدیقه او عبدالرحمن ابن عوف او حضرت سعد ابن ابي وقاص په دغه ورځو کې تلي و هجله لکه د حج ورځې وي او حضرت عثمان صاحب دی باغیانو په کور کې ګیر کړو دی به ارکان حج دته خو حج نه پاتې شو لکه بغاوت ته جوړ شوی نو صحابه انصار ورته وې چې ته د دوی دا غلطه مطالبه ده د دوی خلاف د جهاد اعلان وکړه 200 کسان دي د جهاد اعلان وکړه دا به ټول پلاس 1900 پلاس په دې سو باسو دا خلک کسان دي لیکن حضرت عثمان صاحب هغه صحابه او انصار ته وې چې نه مال حیا راځي دا د رسول الله مبارک وطن دی مدینه منوره ده او دا چې کوم باغیان راغلي دي نو دوی هم ځان ته مسلمانان وی لا اله الا الله کلمه وی نو مال حیا راځي زه دا نه غواړم چې د رسول الله مبارک وطن او د پیغمبر علیه السلام کور هغه د یو مسلمان د لاسه د نور مسلمانانو په وینو باندې تکثر شي اوس کو د جهاد اعلان کوم مالا بالکل شریعت اجازه راکړي د جهاد اعلان کول شم خو دلته افراط تفریح به جوړ شي قتل و غارت به جوړ شي وینې به تویږي د چا به تویږي د کلمه گو انسان به تویږي او تویږي او مدینه منوره کې ټوله مدینه منوره د رسول جانان وطن دی او دا کوڅې به د مسلمان په وینو باندې سری شي نو دا ماته مناسب نه ښکاري خو بس هغه تکلیف برداشت کو اخره کې هغه باغیانو دومره ظلم او زیاتی وکړه د حضرت عثمان صاحب په کور باندې وروړېدل او چې کوم ورځ باندې وروړېدل په دیوال د پاسه نو حضرت عثمان صاحب سار راغی او د خپل کور د کوټې د پاسه ودرېده او اعلان یې وکړ
او د صحابو نمونه واغشتل پلانکی ابو هريره هغه ته आवाज وکړي پلانکی صحابي هغه ته आवाज وکړي نو ټول صحابه راغون کړل لکه دې خبر پر خودره باغیانو نو د کوټې نه پاس نه وته تقریر وکړ اے صحابه تاسو خو د پیغمبر علی السلام ورګری یې کنه تاسو یو څو تاسو کوم مالا جواب را کې دا ما دا خبر رشاله کې دروغ دي صحابه وته وای حضرت سوي وی رسول الله مبارک دا نو فرمایلی چې اے عثمانه اخر وخت کې به الله یو کمیز درغوندي خلق پیدا نه پزور وباسي خطبه نه وباسي دې ما ته ویلو کو نو ویلې ټول صحابه وته او بالکل دې ته ویلو وی اے صحابه تاسو نه تاسو کوما چې اورز د احد په غر د پاسا رسول الله مبارک ولاړو او یو وسره ابو بکر صدیق ولاړو او بل عمر ولاړو او بل دریم سلورم وسره زوما تق سلور کسانو او زلزله رااله او احد اوخوزید نو پیغمبر علیه السلام دی احد لا خبره واچوله لته ولا ورکړه او توي اسكت يا احد اي احد بخو دیگا ودریگا ته خبر نی تا باندې سوک ولار دی یو د باندې نبی ولار دی رسول د الله پاک خپل ځان یاد ک دویم د باندې یو لوی صدیق ولار دی ابوبکر صدیق ته اشاره وکړه او دو د باندې لوی شهیدان ولار دی یو حضرت عمر یاد کو زی یاد کړه دا رسول الله مبارک نو فرمایلی صحابه وته بالکل فرمایلی به صحابه ته وی اے صحابه چې مدینه منوره ته مونږ رالو د مدینه منوره کې خواږي وبنوي یو کویو د خواږو اوبو او هغه د يهودي په قبضه کې او خلکو له به وبنه ورکولې او چې ورکولې به نو په ډیر ګران قیمت په خرڅولې نو رسول الله مبارک اعلان وکړ مسجد نبوي کې یا رسول پداسي ني چې هغه جنت وګټي یمه د الله رسول زیم کنا وی جنت دا چې د يهودي له کوي واخلې او صحابو ته دا اوبه وقف کې نو ویلاړم يهودي نه می کوي واغشته هغه به خرڅوم نه يهودي نو حضرت عثمان وتوی نیم کوي را باندې خاص کا نو کوي خو نیم نه خرڅيږي وی نیم می د باندې خرڅ کو طریقه به دی چې یو ورځ بستا د ابو نمبر یو ورځ بزمای و چې کوم ورځ د عثمان نمبر او عثمان سه اعلان وکړه د ما پر ورځ باندې ټول خلکو تفریح اجازه ته ورځي او ځان نتی وبره وړي نو صحابو ته وی دا کوي می اغشتو کوم نو اغشته د پیغمبر علی السلام په خلی باندې وی او اغشتو اغه نور نیم کوي په بیا سموده پس يهودي بیا خرڅ کو ټول کوي او اغشتو ټول کوي وقف کو اوس پورې هغه کوي په مدینه منوره کې شتا اوس پورې د خلک وبسي اوس پورې آباد دي نو صحابو ته وی دا به کړیو کنه وی او بالکل دی کړیو وی دغه ظالمان ما باندې اوس دا خپل کوي وبم نه پرې دي چې اوس کم غلام لګم نوکر لګم چې ور زما د غوینه مال او بروړه دی باقیانو بوته هغه وبم نه پرې خو دی چې ولا بیا وروړي وا بیړولې او حضرت عثمان ته به نه پرې خو دی دومره ظلم وکاو دا تقریر وکړو صحابه ډېر پریشان شو په جړه شو وی جړل نو صحابه وته اے امیر المؤمنین نو چې دومره تکلیف برداشت کې دا ټول خبره غستاری شادي د جهاد اعلان وکړه چې دا باغیان غونډه مدینې نه وشړو به صحابه ته التوینا د جهاد اعلان نکوم د رسول الله مبارک وطن دی دا ما د وجب د مسلمانانو ویله په مدینه منوره کې توي شي نو نکوما نو صحابه وتوی دا خو ته پزان ډیر تکلیف تیارې کنه او برته نه ملاویږي دا کور نه بار نه پریدي نو صحابه ته وی مخه پکېږي وی تکلیف ډیر زر ختمېدو والا دی حضرت عثمان صاحب صائم الدهر وخا طول عمر به روزي وي روزانه به روزه روزانه او د شپې به تهجد کول تهجد کې به ارش په یو د قران ختم کو دا د حضرت عثمان خصوصیت او لږ خوب به وکړو او بیا به تهجد کې په ټوله شپه کې د قران ختم کو نو د ورځې به روزه او د شپې به په تهجد کې د قران ختم کو نو صحابو ته وی مخه پکېږي وی ډېر لږ ټیم می پاتې دي بیګا می د دوه جهان سردار مبارک په خوب کې لیدلو او پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې اے عثمان مخه پکېږي نن به موږ سر په جنت کې روزه ماته مانن روزه ده او بیګاره تخپل جانان ویلې دي چې روزه به موږ سر په جنت کې ماته نو نن مې زکه تاسو د اخیری الوداعي تقریر وکړو تقریر صحابه ته وکړو د کوټې نه کوش لاندې لاړ او قران حکیم راواغشت او په خپل کور کې قران حکیم تناست او تلاوت کوي نو باغیان ظالمان یو دو باغیانو یو محمد ابن ابي بکر د دوی مشرو ډېر بدبخت سړیو دا دو باغیان ځان سره کړل د مصریان او په دیوال د شا طرف نه وروړېدل په دروازه نشو ورتلې لکه دروازه کې حضرت حسن حضرت حسین حضرت محمد ابن طلحه د درې صحابه دي
د حضرت علي صاحب دو زامن دي او یو د حضرت طلحه صاحب زوی دی هغوی د خپل زامن چوکیدارۍ ته ودرولی چې په دروازه باندې څوک ورنشي نو دغه وخت کې د باغیانو غشي شروع کړل حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په غشي ولګي زخمی شو بګي خو بیا د باغیان دا دو کسان او محمد ابن ابي بکر دا وسره د ابوبکر صدیق صاحب زوی په دیوال وروړېدل او چې وروړېدل نو حضرت عثمان صاحب تلاوت تناستو نو دا محمد ابن ابي بکر ورغي او دا عثمان صاحب د دې ګیرې نه ونیوه سپینه ګیرې وه غټه اوږده درنه ګیرې وه د حضرت عثمان صاحب او غټ وجود یو لوړ دنګ مضبوط پرې مخ باندې د چیچک یو څو نري داغونو باقي تک سپین وجود یو تک سپینه ګیرې وه اوږده غټه او د دې ګیرې نه داسې ونیوه د قرآن تلاوت یې کو او هغې باغیانو ته نو داسې وخوځو که نه غوسې پې کوله نو عثمان صاحب ورته وی ای زوروره ډېر زورورې که اوس دې پلار جمدې وي که نه نو چې تا سره به یې څه عمل کوو ابوبکر صدیق یې ورته یاد کړو نو په هغه باندې یا راله نو ګیره یې وله پرېښوده او هغه دوه مصریان چې ورسره و ظالمان هغوی ته اشاره وکړه چې مړی کې نو هغه مصریانو حضرت عثمان صاحب په هغه خپل کټ کې د قرآن د تلاوت د پاسه په چاړه باندې او په توره باندې ذبحه کړه او سر یې ته کټ کړ وینه د قرآن حکیم باندې توی شوه فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم د قرآن په دې آیت په دې ټکي باندې اوس هم قرآن حکیم هغه په ترکی کې په استنبول کې پروت دی د حضرت عثمان صاحب وینه پې پرته ده شهید یې کړ بچی یې نو په کور کې یو بیبي یې وه حضرت نایله هغې چغې جوړې کړې ای صحابو راشه امیر المؤمنین یې دله شهید کړه مړی کړه خو هغه باغیانو چغې جوړې کړې د هغې اواز چا نه اورېده غریبه باره چت ته وخته چت ته وخته چغې ووالې صحابو را منډه کړې صحابه چې راتلل هغه ظالمانو حضرت عثمان صاحب شهید کړی حضرت عثمان صاحب یې شهید کړ ډېر په بې دردۍ باندې په اتلسم تاریخ د ذوالحجې باندې سن 35 هجرې باندې 12 ورځې کم 12 کاله حضرت عثمان صاحب خلافت کړی دی نو دا نن 17 تاریخ تقریبا او سبا 18 ذوالحجه د حضرت عثمان صاحب د شهادت ورځ ده بیا حضرت عثمان صاحب قبر کنستو ته جنازې تم نه پرېښودې ظالمانو په جنت البقیع کې دفن کولو تم نه پرېښود بیا حضرت علي صاحب هغې په شرط کېښود هغه سره خلکو بیعت کو هغه وی زه بادشاهي نه قبلوم بیعت نه قبلوم تر دې پورې چې تاسو حضرت عثمان صاحب جنازه نه پرېښې نو بیا د حضرت عثمان صاحب جنت البقیع کې هغه وخت کې پرې نه ښود جنت البقیع سره دیوال په دیوال د عثمان صاحب خپل جیداد او خپل ځمکه وه پای کې ولا قبر وکړې باسه او صحابو په جنازه وکړه او هلته کې دفن کړه شهید مظلوم په صحابو کې ډېر په ظلم او په بې دردۍ باندې او ډېر په زیاتۍ سره حضرت عثمان صاحب شهید شوی دی ډېر زیات انتهایی ظلم او د حضرت عثمان صاحب شهادت او په امت باندې فتنې شروع کېدل دا سبو هغه ګوتمه د رسول الله مبارک ورکه شوه د حضرت عثمان صاحب شهادت غوندې لوی غم راغی او د عثمان صاحب د شهادت نه پس چې امت په ګډو وډو سر دی او فتنې شروع دي او دا ځای په ځای باندې قتل و غارت دی دا د حضرت عثمان صاحب زموږ علما او صحابه وایي دا د هغې ظلم هغه اثر دی دا په امت باندې تر اخره پورې پروت دی زما عزتمندو دا زموږ هغه صحابه دي چې دوی موږ ته په دغه په یو لوی مجاهده باندې په تکلیفونو دا دین را رسولی دی دا سیرت مې صرف په دې بنیاد ذکر که چې موږ ته صحابو دا شان معلوم شي نن سبا خلک راپاسي او په صحابو باندې اعتراضونه کوي فلانکي صحابي دا کړی دی فلانکي صحابي دا کړی دی قسم په ذات د خدای د ټولې دنیا مسلمانان چې راغونډ شي او د ټولې دنیا علما راغونډ کړو طالبان او نیکان اولیاء راغونډ شي د یو صحابي د خپو خورې ته نه رسي حسن بصری لوی سړی دی هغه نه چا تپوس وکړو وی حضرت امیر معاویه صاحب افضل دی او که عمر ابن عبدالعزیز افضل دی لکه عمر ابن عبدالعزیز ډېر نیک عادل بادشاه تیر شوی دی نو دې ډېر افضل دی که حضرت امیر معاویه صاحب هغه داسې رنګ یې تک سور شو غوسه شو شاګرد ته وی عجیبه تپوس ته وکړو زوروره عجیبه تپوس ته وکړو دا ټوله دنیا کې عمر بن عبدالعزیز په شان د خلک شي او دا ټوله دنیا خلک راغونډ شي نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه اس چې په کوم اس باندې هغه رسول الله مبارک سره جهاد کړی دی دا ټولې دنیا انسانان چې د عمر ابن عبدالعزیز غوندې نیکان شي چې دا راغونډ کې د امیر معاویه د هغې اس د خپو خورو ته نه رسي ته له امیر معاویه سره یادې چې دی کم یو افضل دی د امیر معاویه چې په کوم اس ورلي کړې ده د هغې اس د خپو خورو ته
نیکان خلق نه رسی نو دا خلق پر اپاسی او صحابه به طعنونه کوي صحابه داسي او صحابه داسي رما عزتمند صحابه کرامو چې کوم د دین لپاره قرباني ورکړي دي او کوم مجاهدیت یې کړی دي تر د قیامت پورې به د هغې مثال څوک پیش نه کړي. الله رب العالمین دی دغه دین چې صحابه په تکلیفونو او مشقتونو را رسولی دی موږ له پرې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دغه صحابو چې کوم تکالیف او کوم مشقتونه تیر کړي دي الله خو جنتونه به الله ورکړي الله دې ولا نور مراتب اوچت کړي او الله رب العالمین دې دغه صحابو او دغه نیکانو خلکو په نقش قدم باندې زموږ روان کړي. څومره بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. څوک وفات شوي دي مردگان الله بخنه نصیب کړي. زموږ د کلي دا پیرانو کندې کې بلال هغه وفات شو غریب بیمارو ځوان زلمی الکو واړه بچی ته پاتې شو دعا وته کې چې الله کامل مغفرت نصیب کړي وارثان له الله صبر ورکړي د آخرت سفر وته الله د راحت کړي د قبر د مشکلات ور الله وساتي. په چارباغ کې ساجد وفات شو او تکیا کورن کې فاروق استاد مور وفات شوی و دوی تم دعا کې چې الله ردی مغفرت کامل نصیب کړي وارثان له الله صبر ور نصیب کړي. زموږ د ټولو الله چې څومره مشران وفات دي ټولو بخي او الله زموږ په دین باندې کلک عمل نصیب کړي. آخر خاتمه زموږ په ایمان کې آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله.